حضرت صاحب دغه دمکی دی په خپل جیب کې کېده ان شاء الله مونږ تاسو دمکی نه یریږو जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह आप लोगों की बोलती बंद करता रहूँगा हम दारंगी च कम इलाक़ा याद च कम ज़ई याद कस्ता ज़ई भी इंशाअल्लाह अल्तबदर जम उस्तासु जनाजे बे उबासमा और तासु न बहेर भी कलाम के हम स्तासु बैठकू हम स्तासु कोरू स्तासु ज़ई او دغه خلق چې سمرت خلق را غون شوی ټول ستاسو خلقو التم یم الحمدلله خو گزارونه کړی در باندې د علمي تور باندې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظیم. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو یقینا په هر زمانه کې د هر طرف نه د اهل بدع او د جدید معتزله پنځپيري چتروټي مماتي حضرات له طرفه بار بار زمونږه اکابرین زمونږه مشران او زمونږه اساتذه کرام په باره کې قسم پروپاګاندا او منګړت خبري او همدارنګي په هغه پسې رد بدویل او دغه سلسله جاری کیږي. بهرحال مونږ دغه خلکو نه ګیله نه لرو ځکه چې دغه بد کلامی بد زبانی کنزل او رد بدویل دغه پنځپيري حضرات ته د دیو د مشرانو نه په وراثت کې پاتې شوی دي نو مونږ دینه سره ګیله نه لرو. بیا هغه انسان چې د کلام په سرزمین باندې د شکست خورلو نه پس کله ثوابه او کله مردان او کله چارصدا او کله په پیښور کې په دمګرو پسې ګرځیدل او په ځان باندې دمونه کوله هغه انسان وسره پاسي او زمونږ د اکابرینو په باره کې څه بد کلامی کړي دي او بیا زما په حواله سره هغه یو څو خبرې کړي د هغه وضاحت او هغه ته جواب ورکول غواړم چې حضرت سے یو خو تاسو پنځپریان انتهایی زیات دروغجن خلک دي او تاسو ته معلوم بوي یا بنوي کنوي ما نه واوره چې په دروغجن خلکو باندې د الله رب العزت طرفنا او د فرښتو له طرفه او د انسانانو له طرفه لعنت وريږي نو چې یو انسان باندې د الله رب العزت طرفنا لعنت وريږي دا به کم څنګه انسان بوي او چې په چا باندې فرښتې هم لعنت وي دغه انسانانو حیثیت بسوي. بیا د سي بخوند غوند کی خبرې کړي دا اوله دا ویلي دي وای محمودی په خپل خبرو کې عربي غلطیانی کړي دي نو اصل کې دغه حضراتو دغه پنځپریانو چرته عربي کتابونه یا دغه شان دي چرته مطالعه بالکل نه ده کړي او بالکل چرته کتابونه په خوب کې هم نه دلیدلې. د دې واضح دلیل دا دی چې کله په مناظره کې دغه حضرت تما کتابونه پیش کول نو دی به ماته چې دا کم کتاب دی څنګه کتاب دی یعنی دی نه پیژاندو چې دا کتاب نوم دی کده سړی نوم دی او کنه چرته دی یو علاقې نوم دی نو هغه شخصیت به ماته زما غلطیانی خای او بیا غلطیانی څنګه وای تا پلان کې لفظ په عربي کې یو شان دی او تا بل شان دی ویل دي نو دغه حضرت صاحب ته ساده پښتو کې وایم چې په عربي باندې ته نه پوهیږي مناظره کې هم اسی دی پوزل بکواسات دی کړي او دغه کلیپ کې دی هم اسی ټیم ډک کړي دي بعض لفظونه بعض خبري بعض عربي عبارت یعنی یو لفظ چې وی هغه اصل کې یو شانتی وی خو په عرف کې هغه بل شان دی ویل کېږي یعنی هغه لفظ د خپل اصل نه غلط ویلو باندې مشهور وي دا په هر یو اصطلاح کې ویل کېږي. لکه مثال په تور باندې دغه حضرت صاحب وس دا نه پیژني چې دغه مسجد دا اصل کې مسجد دی او که مسجد دی او دغه مسجد ویل دا صحیح دی او که غلط دی یا دغه شان دی مجلس یا مجلس دا اصل کې په عربي کې صحیح معنی او صحیح اعراب سره او صحیح لفظ کم یو دی دغه حضرت صاحب ته نه د پته چې بعض الفاظ هغه غلط وي خو مشهور وي په عرف کې غلط ویل کېږي اصل کې بل شانتی وي. د ډېر مثالونه دی هغه به چرته کتابونو کې وګوري او که چرته نه پوهیږي بیا راشه شاګردي را سره وکړي چې درته وښایم. بیا دویمه خبر دی دا کوي چې محمودی په خپل کلیپ کې کنزل کړي نو اصل کې دغه قسم خوړل هم د دروغجن سړی علامت وي چې بار بار په خبرو کې قسمونه کوي نو زه قسم درته نه خورم په دی وجه باندې
چې زمونږ عادت نه دی چې مونږ د خپل د خبرو صفاهي وکړو کنه تاسو په شان دي احمقان او جاهلان الزام تراشینه علاوه تاسو نور څه کارونه نشته که زما په ویډیو کې تا یو کنزل پرېږده لګ معاملي د ادب خلاف خبر را توخایا نو ان شاء الله زه خپل شکست تسلیموم بیا دریمه خبره د حضرت سی وای مونږ به مناظره کوو لیکن محمودی به مناظر نه وي بلکې یا به معاون وي نو حضرت سی ما ته خپته ده چې څنګه د عمر رضی الله تعالی عنه د نامینا شیطان چې څومره لری لری تختیدل هم دارنګ الحمدلله دغه فتنه مماتیت دغه نسل مماتیت هم دقه شان تیرانه پریشان دي انشاءاللہ जब तक जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह आप लोगों की बोलती बंद करता रहूंगा हजरत से असल कम मौजू छू अगर प्रिक दियो बल मौजू रा वाखली چې استشفاء باندې به خبره کوو نو حضرت سے تاسو دغه وحدان اجهل او احمق اغه په خپل کلیپ کې په دعا بعد سنت باندې رد کړي دا او په عود الروح باندې نو وس درته فتنه مماتیت او نسل مماتیت ته زما چیلنج دی چې دغه دو مسائل باندې راشه میدان ولګو دعا بعد سنت باندې به ان شاء الله ستاسو جنازه به وباسم څنګه چې دغه فتنه مماتیت مونږ د کلام د سرزمین نه بالکل ختم کړی دی الحمدلله چې تر قیامت سبا پوری د مسله د حیات النبی صلی الله علیه وسلم او مسله د ذکر بالجهر باندې چې څنګه دی سکوت اختیار کړی دی ان شاء الله دغه شان دی پر لپس یو مسله باندې به خلکو لمونږ لګام ورکو وس نمبر دی د عود الروح او د دعا بعد سنت په دې دوانو باندې فتنه مماتیت او نسل مماتیت کې یو کس تیار شي ان شاء الله او بیا دغه انسان او دغه د انسان په دغه لباس کې دغه زناور په شان دی خبرې کون کې او دغه بیډنګ لګیا کېدون کې دغه انسان وای آخري چانس ته محمودی ته دمکی راکې حضرت صاحب دغه دمکی دی په خپل جیب کې کېدا ان شاء الله مونږ تاسو دمکی نه یریګو जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं हम किसी के धमकियों से नहीं डरते हैं और ना हम मैदान छोड़कर भागते हैं हम भागते नहीं लेकिन भगाते ज़रूर है जैसा कालाम की सरजमीन पर जिस तरह आपकी हालत थी इंशाल्लाह एक बार फिर उसी तरह आप मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाओगे ब्या दगा हजरत से ډیر زیات بد کلامی او بد زبانی نه پس وای چې تاسو مشران په خپل قبرونو کې هم بیا په جړاشي داسې قسمه خبرې کوي نو حضرت صاحب زمونږ مشران چرته هم په قبرونو کې جاړي نه بلکې الحمدلله زمونږ چې څومره مشران وفات شوي دي هغه تاریخ وګوره هغه کردار اعمال او هغه پس د مرګ نه نتیجه هم وګوره چې هغه د قبر نه خوشبوئی زی او بیا زمونږ هغه مشران دي چې هغه د قبر نه د تلاوت یعنی د الله رب العزت د کلام تلاوت اوازونه راځي او ستا مشر خو حمزه پیژنم هغه نیلوي چې کله وفات شو بیا د قبر نه د سپی غپا غوند کې اوازونه راځي تاسو مشران هم مونږ پیژنو یا تاسو ثوابي ولا مشر حمزه پیژنم چې د مرګ نه پس دومره غټه جبه د خلینه بهر وته په سینه باندې جبه پراته او تاسو د هغه عکسونه او د تصاویر هم نشر کول او د شپې په تک تور تیاره کې د هغه جنازه کړي و او ته زما د مشرانو پس خبرې کوي اپنی زبان کو لگام دو ورنہ انشاءاللہ हमें खूब आता है तरीक़ा लगाम देने का हम इनका जवाब पत्र के साथ देना अच्छे तरीके से जानते हैं बहरहाल دی بل یو خبره کوي په خپل ویډیو کلیپ کې وای تا په مناظره کې په اعاده الروح باندې یو حواله هم نو پیش کړي نو حضرت صاحب زما او استاد غ مسله د اعاده الروح نه و بلکې د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې د مناظره شوې ده او بیا په دې موضوع باندې الحمدلله 120 کتابونو نه ما درته حوالجات پیش کړو چې تفاسیر واغې کې احادیث کتابونو اجماع د امت او بیا فتاوجات 120 کتابونه چې تا چرته په خوب کې هم هغه کتابونه تا نه ولیدلې او بیا اخر کې هم درته دا وایم چې الحمدلله زموږ د اکابرینو تاریخ وګوره کله چې د هندستان په سرزمین باندې هغه باطل پرستو خلکو زمونږ کابرین چیلنج کړلا زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو طالب رحمت الله کیرانوی رحمه الله چې کله میدان د مناظرې ته چې کله حاضر شو هغه باطل پرست میدان پرې خوستو و تختیدله چې کله بیا بل علاقې ته لاړله هغه بل علاقې کې هم زمونږ دغه یو طالب د دارالعلوم دیوبند دی ورپسې ورغله
هغه ته هغه خلکو میدانونه پرې خوستل باطل پرستو او دغه میدان الحمدلله زمونږ اکابرینو فتح کړی دا هم دارنګ چې کم علاقه یادې چې کم ځای یادې کستا ځای وي ان شاء الله الته به درځم او تاسو جنازې به وباسم او تاسو نه به هیر وي چې کلام کې هم تاسو بیٹکو هم تاسو کورو تاسو ځای او دغه خلک چې څومره خلک راغون شوی ټول تاسو خلکو التم یم الحمدلله خو گزارونه کړی در باندې د علمي تور باندې بهرحال چې د یو انسان علمي صلاحیت د یو انسان علمي طاقت او د یو انسان علمي نظر دا د هغې د گفتار نه پته لګي او ستاسو گفتار څه دی په کنزل په رد بد او په بد کلامي او په الزام تراشي باندې ستاسو دغه خبرې ټول مبني وي نو بهرحال درته صرف دومره وایم چې کله بل ویډیو کلیپ کوي نو مهرباني به دومره وکړي چې ته کنزل او رد بد پکې مه وایه ځکه چې ستا له وجې نه بیا دغه خلکو کرکه کېږي د علما کرام او د طلبا کرامو نه او که چېرته ستاسو په دغه مماتیت کې چې څومره ګنده خلک وي چې څومره ګنده عقیده لري چې بل یو کس وي هغه دې هم راته مخامخ شي او انشاءالله در سره به زه وګورم حضرت صاحب که دې ځل زما مخې ته راشي که نه نو انشاءالله دا باقي ذهن به هم درله ګډوډ کړم او ستا حیثیت خو ماته معلوم دی چې د کلام په سرزمین باندې ستا اصل کې وس خو درنه ګیله ځکه نه لرم چې ته د بند یو کمره کې کیمرې مخې ته دروغ وایي ته هم حق انسان یې کله چې زما مخامخ ناس وي او کتاب به دې کولاو کړله او ما ته به عبارت وي د ځان نه دې به جوړ کړو چې دې کتاب دا لیکلی دی او کله چې مې کتاب درنه واغېستله هغې کې هغه عبارت لیکلی شوی نه بلکې دروغ دي ویلي هغه ویډیوګانې هم موجود راغلی دي مونږ سره بهرحال صرف دومره درته وایم چې دعا بعد سنت یا اعاده الروح باندې که ته پخپله وي که انشاءالله ته خو تر مرګه پورې زمونږ مخې ته بیا رانه شي ځکه چې ته راشي نو بیا در هغه هینګ کېدو مرض در باندې راځي او ستا به انشاءالله بیا هم سافټویر اپډیټ شي بهرحال که بل څوک وي الیس منکم رجل رشید که تاسو کې بل یو داسې پوهه لرونکي او داسې لږ ښه زبان لرونکي انسان وي هغه دې مخې ته راشي نو انشاءالله تعالی چې یو بل سره به خبر وکړو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی هو جائے آخری چانس زه درله در کوم چې زمونږ د اکابرینو د ګیروانونو دغه لاس زمونږ اکابرینو ګیروانونو ته دغه لاسونه مات شوی او زمونږ د اکابرینو په باره کې بد کلامي او بد زبانی مه کوئ زمونږ اکابرینو باندې الزام تراشي مه کوئ زمونږ اکابرینو په باره کې غلط خبرې مه نشر کوئ کنه ان شاء الله ډیر زیات به درته ګران شي او ستا مدرسې ته به درځم ان شاء الله الته به دي حساب کتاب در سره وکم خو امید لرم چې ته به پوه شوي او بل کلیپ کې چې کنزل ونه کې ګوري ان شاء الله کنه بیا به د انجام ډیر زیات خراب وي الله دې دا ټول مسلمانان ستاسو غوندې کې بې دینه خلکو او د دین اسلام دشمنانو په خپل امان کې وساتي او الله رب العزت په دربار کې دعا کوو چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي که چېرته هدایت په نصیب کې نه وي نو الله تعالی دې زر تر زر تاسو په دنیا کې د عبرت نشان وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين